حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د اسلام راوړلو نه مخکې کله چې دی کوم کلی و د ګرځېدا والو کار یې کولی سوای ځواني ته رسېدلی نه و خپل پلار خطاب د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پلار ډېر ظالم شخصیت کتابونه اخیستې چې عمر رضی الله تعالی عنہ لا ځواني ته نه و رسېدلی لیکن پکار پیدو خپل پلار خطاب دی وخان سرول ورته حواله کړه د ما وخان پی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وخان کول ټول ورځ په ګرمي د مکه مکرمه په سخته ګرمي کې ورته ولاړ مکه مکرمه کې خو آبادی کم و شنو فصلونه نه وو ونې بوټي نه وو دشت بیابان کې په وچه علاقه کې عمر رضی الله تعالی عنہ په سر لمر کې ولاړ د وخانو چوکیداری به کړه کله کله به عمر رضی الله تعالی عنہ د غرمې په وخت کې کېناستو پلار به ورغی کتابو راخیستې د پلار به دومره په سختی سره معامله له ده سره کوله چې عمر رضی الله تعالی عنہ د بیا ورځ د وخانو صحیح طریقه سره نه پوهولو په وجه سره سزا ورکوه باوجود د دې نه چې په سر ګرمۍ کې به عمر رضی الله تعالی عنہ دغه خدمت د وخانو کاوه کله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته خلافت حواله خلیفہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مدینه منوره نه مکه مکرمه ته روان دي عمره لپاره په هغه علاقه چې په کومه علاقه کې دوه خان کول دلته اسټي وکړه مرګرو ته وویل لیک وساو کو ګرمي ده لیک بدل تساو کو سفرم زیات کو عمر رضی الله تعالی عنہ ورسته قافلې ته یې زی سيزو په دې وخت کې عمر رضی الله تعالی عنہ د سترګو نه وښوي یو سات وروسته عمر رضی الله تعالی عنہ مسکای سو خندل مرګري پښتنه ورته کې عمر نن خو دې عجيبه کار وکړ یو دې وزړل بیا دې وخندل دا ولي عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي صدا هغه دشت ده سما به خپل پلار او خان دې دشت ته راوستل ما به دغه دشت او بیابان کې ټول ورځ په ګرمي کې په ور ما به مقام او خدمت کې مقام په ګور دوراړم پلار په سخته سزا را کول نن هغه ورځ د عمر په سر باندې د الله رب العزت د حکومت نه ما سوا بل اسو حاکم نه یو هغه دور چې عمر بن وخانو په سر وحل کېدو یو نن دور چې د الله رب العزت د حاکمیت نه پرته د عمر په سر باندې څوک حاکم نشته